अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मा महतरम इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरान रोणो मेंदो ख्वेंदो नन यव डेरा लोया औ अज़ीमा खुशहाली दा कि अल्लाह तबारक व तआला मोंग औ तासु तरा नसीब कड़ा दहाग किताब ख़त्म उशो जकम किताब अल्लाह तबारक व तआला पर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने नाज़िल करे और ददी किताब बारकी जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाई इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वाम व यज़अु बिही आख़रीन। ढेर खलक दासी दी कि अल्लाह तबारक व तआला ददी किताब यानी कुरान पाक पर वजह बांधी उचत उचत दरजो तच दिनो दा उरसी समुराद दे चसो किस दकी मखते की दी और ददीद उसूल मुताबिक खपल जिंदगी जोड़ की नुदी खल्कु सरा द दुनियाम द जिंदगी खिस्ता जिंदगी वादी दी और द आखिरत द कामयाबो द खुशहालो वादी दी दा खलक बची दिन इज्जतमंद वी और मुंग तासु गुरु द यौ कस ताल्लुक द कुरान पाक सरे वी काग़ द इल्म पर शक्ल की वी काग़ द हिफ्ज़ पर शक्ल की वी नो दागो अक़दर इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला द खल्क़ बज़लों के चिंदेनो दावा ची प मौलाना सेब सरे यादई प कारी सेब सरे यादई और प इज़्ज़त सरे चिंदेनो दा यादई खुशाले सरा और प अदब सरा प इज़्ज़त सरा आग़ा चिंदेनो दा सलाम कई और ज़मंग उस्ताद और पुख्तनो दा रिवाज दे चे मशर कस पद कट सर तकीनी और कशर बची दिनों दा लंगे तकीनी नुक मौलाना सेब और हाफिज सेब द उमर पर एतबार सरा हर सुमरा कशरी हो मशर लंगे तनकीनी बल्कि सर तकीनी दा वली दार द इज़्ज़त की चे कारी सेब मौलाना सेब दी इज़्ज़त दी ज़ेद नास्ते तची दिनों दा काबिल और सिर्फ दे इज्जतमंद न यादेगी
بلکې د په وجه باندې د مور عزت کیږي، د بیبي عزت کیږي، د خورم چې دی نو دا عزت کیږي. خلک وایي دا د قاری صاحب مور دا، دا د مولانا صاحب مور دا، دا د مولانا صاحب کور والا دا، دا د مولانا صاحب خور دا. نو د وجه نه الله تبارک وتعالی اغیلم چې دی نو دا عزت ورکي. او کنه الله مګه څوک دا قرآن پاک چې نو شاته ورځي د دې د اصول مطابق خپل زندگی جوړ نه کی چې دې کې دی الله تبارک وتعالى سوالی زندگی آغه شانتی نوي، نو بیا الله تبارک وتعالى ذلیل کی دنیا برباد شي او آخرت هم چې دینو دا برباد. بیا نو له بادشاہي عزت ورکولی شي، نو له صدارت وزارت عزت ورکولی شي، او نه ډیر مال او دولت. څومره خلق دي چې مال او دولت شتا، ډیګری شتا، عہدې شته دی، خو چې د الله تبارک وتعالی سره تعلق نشته دی نو برباد زندگی تیری. ولی پدې شیزونو د الله تبارک وتعالی وعده چې دینو دا نشته دی. دا دنیا چې دا نو دا د غمونو جهان دی. ډیر بے وقوف وي، قمقل انسان بوي چې هغه دا سوچ کوي چې زما د زندګۍ ټولې ورځې شپې دا خوشاله تیری شي او دا چې غمنو په سکون سره تیری شي. علما فرمایي چې کله د آدم علیه السلام دا خاور راغونډه شوله او بیا ته کله خټه جوړوله چې انسان جوړ شي، د دې نه انسان تیار شي، نو یو کم 10 ورځې په د باندې د غمونو بارانو شو، په دې خټه باندې د غمونو بارانو شو، او صرف یو ورځ په دې باندې د خوشاله بارانو شو. نو د انسان په زندگی کې به غمونه ډیر وي او خوشاله بچی دین دا ډیره کم راځي. بیا هر انسان په یو بل باندې ګمان کوي چې کینه د زندگی خسته را، د زندگی خسته را او زما زندگی کې نه لنډه تنګ را. نو دا یو غلط سوچ دی. اوس دې نږدې وخت کې زمونږ یو مشر فیض الفقار صاحب رحمت الله علیه چې دینو دا وفات شو. تصوف په میدان کې الله تبارک وتعالى ته ډیر کار واغست. نو هغه یو قصه را نقل کړي، و یو کس هغه ډیر زیات خپو په دې خپل ژوندۍ کې تنګو، چیرې کې ډیره تنګي دا او ډیره غریبي دا او خلکو چې دینو کې نه مزي وکړي. نو الله تبارک وتعالى ته چرته ګیله کړي، نو هغه ته ویلې شو چې زه تلار شه او بازار کې ګرځا او چې څوک هم د تخه ملاو شو، مالدار ملاو شو، زندگی خسته وا، نو ته به د هغه په شانتي شي. نو وې دې بازار ته راغې او په بازار کې ګرځي، یو ځای کې اتري کې چیرې د دې کس په شانتي شم، بل ځای کې اتري کې چیرې د دې کس په شانتي شم. اخره کې وی یو زرګر دکان لراغه، ډېر لوی دکان و، ډېر زیات سره زرو سپین زر پکیو او 15 ځامن و، هغه ناشته په کورسو باندې گاکو ناراضي او سره ورکی پیسې اخلي. نو وې د سړک کې چیرې بس هم دا کس چې دینو داسې بشم زکه د ډېر خسته ژوندۍ روانه ده. نو بس دعا کوم چې الله تبارک وتعالى مې داسې کړي. خو بیا سوچ راغی چې دعا حکم خور غدنه تپوس کوما چې ستا زندگی څنګه تر خپل زندگی کې خوشاله ناغراغي وي. هغه سره کېناست ورته چې سبا زه خو راغلی ما یو دعا دا هغه زما قبليږي. نو ما ته په دې ټول خار کې ته خوشاله ښکارا شولې، عزتمن ښکارا شولې، مالدار ښکارا شولې.
نو مې چې زه دعا کوم چې زم ستا په شان شم خو لاول تا نه تپوس کوم چې ستا ژوند څنګه دی. هغه ورته د اخر چې ما ته دی وی الله دې زما د سوري نه وساته، زما خو ډېره برباده زندگی ده. وې څنګه؟ وې داسې وشو مال حال خو الله پاک مال را کړی، زما ځواني وه، ما چې دی نو واده وکړو او واده مې د داسې زنانه سره وکړو چې هغه ډېره زیاته زما خوښه وه، زما اړه ته نږدې وه او ښایست هم الله تبارک وتعالی ډېر زیات ورکړی و او زما سره محبت هم زیات و. هغې سره مې واده وکړو. وی د الله شان لږ وخت چې دی نو دا تیر نه و چې هغه بیماره شوه او ډېره زیاته بیماره شوله. ما هغې له چې دی نو حوصله ورکوله، تسلي مې ورکوله چې پروا مه کوه، سر ته ناست وم چې الله تبارک وتعالی پرې جوړه کړي، مال را سره شته دار باندې لګوم او چې دا نه نور ځان به خرڅ کړم، خو چې څونه زمانه کېږي نو زه به په تا باندې مال لګوم، ته دا فکر مه کوه. وی هغې ما ته وي چې مړاسې لګیا یې او سبا له به زه مړی یم او بله ښځه به دې کړې، بل واده به دې کړې، اوس یې ماله تسلي راکړې. وی ما ورته چې نه ښځې داسې نه ده، ته یقین وکړه زما تا سره محبت دی او ستا نه بغیر بل واده زه تصور هم نشم کولی. خو دا ښځه مې مطمئنه کېده نه، نو وایي زمون په ګاونډ باندې حکیم و، وایي زه رالم او هغه سره میلاو شوم. ما ورته چې داسې دوایي مال راکړه چې زه د بل واده قابل چې دی نو دا پاتې نه شم. وی هغه راته څه نصیحت مسیحت وکړو خو ما ورته چې نه په ما نه لګېده. مې چې بس ما خبره کړې ده او خبره ختمو. هغه دوایي راکړله، زما تقاضا چې دی نو دا ختمه شوله چې کوم د ښځې او د خاوند وي. ورځ شپې تېرېدې د الله شان. وی ښځه مې چې دی نو دا ټیک شوله، صحیح شوله، صحت ورته میلاو شو، ښځه راپاڅېده، ورو ورو ګرځېده، میاشت دوه درې تېرې شولې چې څنګه مخکې وه هغه شانتې شوله، صحت ورته میلاو شو. نو بیا هغې زما نه تقاضا وکړله، ما ورته چې هغه څه خو ختم شوي دي ستا په محبت کې، ما ته څه پته وه. هغې به زما نه مطالبه کوله، ما د هغې ضرورت پوره کولی نه شو، نو هغه په حرامو کې مبتلا شوله. نو دا 5 بچي چې مخامخ ویني کم ناست دي ځوانان، نو دا زما د ښځې دي خو زما نه دي، دا د حرامو په لار باندې راغلي دي. نو ته سوچ وکړه چې سهار او ماښام زما په دې باندې سترګې لګي نو زما د زړه به څه حال وي که نه. نو چېرته دا دعا ونه کړي چې کنې خدای د په شانتي مې کوي، زما د سور نه دی الله وساته. هغه توبه وویسته، الله وی چې په کوم حال کې دې پیدا کړم هم په دې حال کې چې دی نو دا خیمه زه اسم چې دی نو دا نه غواړم. نو زما محترم ما عرض دا کو چې دا دنیا چې دی نو دا دارالامتحان دی. الله تبارک وتعالی د خپلو بندګانو امتحان علی، کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې. بیا هر انسان خوشحالي غواړي، هر انسان کامیابی غواړي، هر انسان د دنیا او د آخرت عزتونه غواړي. نو هغه ملاویږي خو کوم ځای کې دا مونږ او تاسو چې کوم ځای کې لټو نو دلته کې نشته دی، نه په ډېرو پیسو کې شته دی، نه په ډېرو ډګرو کې شته دی، نه په مال حال کې شته دی. هغه کوم ځای کې دی نو الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته ښودلی دي. صاحب ارشاد فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی ناری نبی او که زنانه وي او دی نیک اعمال چې دینو دا کې زندگی هغه شانته دا چې څنګه الله تبارک وتعالى غواړي، او دې سره سره د ایمان دولت چې دینو دا و سره شته، د ایمان والو سره د الله تبارک وتعالى وعده ده
د بغیر ایمان والو سره چې دین وعده نشته زما محترم. دا مونږ او تاسو ته چې دا کم خوشاله ښکاري او دا خنداګانې هر وخت کوي، نو دا ظاهري خندا خو مونږ او تاسو ته ښکاري، خو د دې په شا چې کوم بزرګونو باندې غمونه شاته پراته دي نو هغه مونږ او تاسو ته نه ښکاري. نن زمونږ الکان زمونږ جنکې ځوانان چې دی نو دغه خلکو ته خفه کېږي چې ګنې دې مزې وکړلې، حالان کې د هغې اجزانانو برباده زندګي ده. مونږ په 2012 کې فلپاین ته تللي وو. زه تللی وم 91-92 کې هم هلته کې وم. د هغه وخت زندګي خو جدا وه، بیا د دې وخت زندګي چې دی نو دا بدل. هغه وخت کې مونږ وو نو دنه جذبې جدا وي. هغه وخت کې زمونږ کور ته چې کوم کور کې مونږ پاتې کېدو نو شوي مولوي صاحب الله دې صحت ورکړي، اوس بیمار دی، زمونږ د مردان مرکز مشر دی، نو دې هم راغلی و. او د فلمونو والا آصف خان چې دی نو اوس خو بوډا دی، هغه وخت کې ځوان و، د آصف خان هم فلمونو والا راغلی و زمونږ کور ته. نو مونږ فخر په آصف خان باندې کوو چې آصف خان زمونږ کور ته راغلی دی. شوي مولوي صاحب مونږ وایي څوک تبلیغي دی څوک مولا دی. مونږ ته څه پته وه چې د آصف خان په شانتې خلکو نه دنیا ډکه شي نو د شوي مولوي صاحب مرتبې ته چېرته رسېدی شي. خو هغه وخت کې ناپوهي وه مونږ په دې خبره باندې چې دی نو دا پوهېدو نه. نو عرض مې دا کو چې بیا الله تبارک وتعالی په 2012 کې مونږ د دین په نسبت سره چې دی نو دا بوتلو، نو بیا ډېر زیات چې دی نو په هغه سفر کې او په 92 والا سفر کې ډېر زیات چې دی نو دا فرق. بیا چې مونږ لاړو هغې زمونږ ډېر زیات قدر کوه خلکو. او مقصدي خبره دا وه چې زمونږ سره یو بابا و، هغه بیمار شو، هغه مونږ اسپتال کې چې دی نو دا داخل کړ. نو ما لسه لږه ډېره ژبه راتله نو زه به هغه سره اسپتال کې وم. هلته کې به هغه نرسانې راتلې، ما به د بابا خدمت کوم او تبلیغ والا خواص هم داسې چې مقرر شي د خدمت، نو بیا کوشش کوي چې ښه نه ښه طریقې سره وکړم. نو هغې کې یو نرس زما نه تپوس وکړو، وی دا بابا ستا څه دی؟ ما ورته دا زما ملګری دی. وی نه څه داسې نوره رشته پلار یا نیکه یا ورور مې چې نه بس زمونږ اسلامي وروڼه یو او د دین په تقاضا باندې مونږ دلته کې راغلي یو. نو وی څه بل څه رشته نشته؟ نو هغه داسې حیرانه پاتې شوه چې بهی رشته نشته دی او دونه خدمت دی د بابا چې دی نو دا کوي. بیا هغې زمانه د پاکستان د زنانو باره کې تپوس وکړو چې د پاکستان د زنانو زندگی څنګه ده. نو ما ورته د پاکستان د زنانو زندگی خو ډېره زیاته ښایسته او زبردسته زندگی ده. وایي څنګه؟ ما ورته پاکستان کې د هرې زنانه کم از کم 4 نوکران چې دی نو دا وي. نو هغې وخندل، وی بیا خو به ستاسو ملک ډېر مالداره وي. نو ما ورته نه زمونږ ملک مالداره چې دی نو دا نه دی، خو دا ده چې زمونږ د زندګۍ یو ترتیب دی. وی څنګه؟ ما ورته چې کله لور خور د پلار په کور باندې وي نو پلار لکه د نوکرانو په شانتې منډې وخي او دا کوشش دا وي چې زما دا لور دا په عزت سره چې دی نو خپله زندګي تېره کړي. او کرور وي نورور هم دا منډه وخي، محنت کوي، مزدوري کوي چې دننه کور کې زما خور ده چې هغه د حیا والا هغه د عزت والا زندگی تیره کی. او بیا چې کله د خاوند کور ته راشي نو خاوند د دې خبرې خیال ساتي چې زما دا کور والا د چې د دې زندگی لري ښایسته وي. نو هغه کوشش کوي بیا ول الله پاک بچي ورکړي، بچي هم دغه رنګې فکر کوي چې زمونږ مور دا چې دا ښایسته زندگی تیره کړي. هغه داسې حیرانه وه. بیا دې ما هسې تپوس وکړو، مې زمونږ د زنانو خدا زندگی ده، خو ستاسو د زنانو څه زندگی ده؟ تاسو یقین کوئ ما دا خبره وکړله او د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې او په ژړا شوله او ویې چې کاش زمونږ همداسې غونته کې زندگی وي. مې ستاسو څه زندگی دی؟ زمونږ خو دا زندگی ده چې کله ماشومان یو خو ماشومان یو،
او چې کله بلوغت ته ورسو نو چې دغه ځان له چې دنو خاوندان ګوري او الکان چې دنو ځان له خزي ګوري بیا د کوم عمره فیصلې وي هغه وخت کې او فیصلو شي میاشت ولا نوی تیر باغی باندې پیمانه شي خبره چې دنو دا ختم شي بیا بل ځکه زمونږ هیڅ زندگی نه دا تر ویشت اتیشتو کالو زیاد نه 150 کالو پورې خدا کا سلسله روان وي او بیا مونږ په روټه باندې څوک نه ساتي چې مونږ له څوک دی یو وخت روټه راکړي او زمونږ زندگی چې دنو باغی باندې تیر شي ما سوچو چې پروردگار تاسو نه احسان په مونږ باندې کړی دی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دی را کړی دا که زنانه د مور په شکل کې دا داغي ځان له مرتبه ده که د خور په شکل کې ده داغي ځان له مرتبه ده که د لور په شکل کې ده داغي ځان له مرتبه ده او زما محترم ما عرض دا کو چې چرته د خلکو ته خپچ دینو دانو شو کې نه کې دی خسته ژوندۍ دی رکړلا نه زما دې په الله قسم په کروڑه ځل په الله قسم چې سو پور ژوندۍ د لا اله الا الله محمد رسول الله مطابق نوي نه په سکون ملاويږي نه په خوشحالي ملاويږي لکه څنګه یو ماشوم بچي د مور د غیږ نه جدا شي دلته هر څو ورکا د دنیا ټول نعمتونه د پخبو کې وګرځوا خو چې سو پورې دا ماشوم بچي د مور غیږ ته نه ویتلې دې ماشوم ته سکون ناراضي آرام ناراضي د کرنګ په الله قسم دې زل ارس ورکا خو چې دې کې لا اله الا الله نبی او تعلق د الله تبارک وتعالى سره نبی دا زړه به خوشحاليږي نه دا زړه به مطمئن کېږي نه ځکه الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب اے خلکو په ګلاو غوږونو باندې ووري که د زړونو اطمینان غواړي او د زړونو خوشحالي غواړي هغه د الله تبارک وتعالى په ذکر کې دی هغه د الله تبارک وتعالى په عبادت کې دی د الله تبارک وتعالى په اطاعت کې دی زما محترم په دې په زندګي باندې د الله تبارک وتعالى د خوشحالو او د الله تبارک وتعالى د کامیابو وادي دي دا نور اسی نقشې دي په دې کې زما محترم سشته دی نه چې مونږ او تاسو سوکو کنارینه او کزنانا نو د الله تبارک وتعالى سره تعلق جوړ کو نو ما څنګه آیات کریمه تلاوت کړو چې د الله تبارک وتعالى وادي په سبا اندي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چې د ایمان دولت چې دنه دا ور سره شته دي نو الله تبارک وتعالى فرمای دی له حیات طیبه ورکم حیات طیبه دا نه د چډېره موټره به ورکما بغلې به ورکما جیدادونه به ول ورکما نظم محترم حیات طیبه دادا چې د دې په ژوندۍ کې به سکون وي د دې په ژوندۍ کې به چې دینو دا خوشحالي وي او د دنیا زندگی به مخسته وي ولنجینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او بیا چې دا کوم نیک اعمال کوي کنه نو د دې بدله به بیا چې دینو په آخرت کې ورکو زما محترم د دنیا کې د یو سبحان الله بدله کې الله تبارک وتعالى یو کس لور کې په دې ټوله دنیا کې ناراضي نو چې هغه له دا ور کې بیا به نور خلق سکی بدله به زما محترم دا په آخرت کې ملاويږي او د نیکو اعمالو چې دینو دا خپل برکات وي چې د دې انسان زندگی چې دینو دا خسته وي دا په لګ باندې گزاره کیږي او بیا چې الله تبارک وتعالى سکون ولور کې انسان لا دو سیدو د پاره بخ کوم نوي دا مستو د پاره بخي کپړې چې دینو دا نوي خو خوراکونه بدا نوي خدا د زړه به زما محترم دا به مطمئن وي د دې انسان زړه به چې دینو دا خوشاله وي یقینو کې هر څه به موجود وي خو که الله مکه یو بچي یا بچي چې د نافرمان کړل هغه ټول سکون بچي دینو دا ختم شي او کنه بچي فرمان بردار وي زما محترم او دې چې دینو سکی د الله او د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم دو خودل شوی طریقې مطابق خپل زندگی تیری نو د دې زندگی بچی د نبی اسوی دی په خپلم خوشاله وي او د مور او پلار لپاره هم د خوشالو ذریعہ چې دینو دا ګرځي او دا یو خبر عرض کم زما محترم چې دا کم مشران را روان دي
کاغه د پلار په شکل کې دي، کاغه د مور په شکل کې دي، او کاغه د رونو په شکل کې دي، او کاغه د ترونو په شکل کې دي، نو د دین دا مشري چې نو دا ماخله دی چې سو پورې مشران وي نو شاته د دې یو فکر لګېدلی وي، یو غم لګېدلی وي، او زما ستاسو دپاره د خوشحالو د کامیابو چې دی نو دا دعاګانې کوي، او دې ته خپل ځان مشر چې نو راښکاري او کلم څوکې بچي د مور او پلار نه مشري واخلي نو بس د دې بیا زندگی ختمېږي. دې وی کې مونږ بیکاره شو، اوس مونږ ته ضرورت چې دی نو دا په دنیا کې نشته دی. ما مخکې دی ورځو کوس یو وخته به کېږي د موبایل کې ما داسې یو تحریر چا ورکړی و، هغه ما وکته یقین وکړ ډېر مې هم ژړل، هسې مې زړه راډک شو. نو هغې کې لیکلي و یو کس چې دی نو کور ته تنخوا چې دی نو دا راوړله، د هغه 10,000 تنخوا وه، نو 10,000 کې داسې وکړه چې 2,000 مور له ورکړې او دا 23,000 چې دی نو دا ښځې له ورکړې کور کې. نو ترتیب خدا و چې کومه خرچه به کېدله نو هغه به هغې ورکولې، او مور ته به چې کومې 2,000 میلاوېدي نو خو به د هغې وي، هغې نه به چې دی نو چا غوښتلې نه. نو د تنخوا راوړله او مور له چې دی نو 2,000 ورکړې، کور والا له 28,000 ورکړې، او د کور ټوله خرچه چې دی نو هغې چلوله. نو دا مور په دې باندې داسې خفه غوندې شوه، ده محسوسه کړه چې یاره زما دا مور چې دی نو دا خفه شوله. نو بله تنخوا چې راوړله نو 28,000 مور له ورکړلې او دا 2,000 د کور والا له ورکړلې. نو بیا لږ ساعت ورسره راغی، وی بیبي وی ته پیسې راکړې، وی د 8,000 بل راغلی د بجلۍ، وی دا چې دی نو ورکوم. هغه لاړه خوشحاله خوشحاله د بکس نه یې راواغېستلې، 8,000 یې ورکړلې. بیا ورته بیبي یو 6,000 راکړه، وی اوړه چې دی نو دا راوړم دا ختم شوي دي. نو بیا خوشحاله خوشحاله لاړه، له 6,000 یې راواغېستې ورې کړې. نو دغه رنګې بیا وي د دوکاندار دونه دي، د پلان کې دونه، اخره کې هېڅ هم پاتې نه شو. خو مور چې دی نو بیا هم خوشحاله ده. نو دې بچي ورته وي چې بیبي ګوره نور کله به مې 2,000 درکړلې، نه به تا سره وي تا نه چا غوښتې نه، او دا به درکړلې او ټولې ختمې شولې، او بیا هم چې دی نو ته خوشحالې، ته په څه باندې خوشحالې؟ الله. نو دا هغې ورته وی چې بچې دا 2,000 ته ماله راکې که نه، او دا ته ما نه غواړم نه، په دې کې څه شک نشته دی. دا 28,000 تا ماله راکړله، ما سره یو پیسه هم پاتې نه شوله، خو بچې چې دا تا ماله راکړلې او ته ما نه غواړې او زه تاله در کومه، نو ما ته په دې کور کې ځان مشره مشره ښکار. ما ته ځان د کور مشره ښکاري، او بچې چې ته دغه 2,000 ماله راکړې نو ما ته ځان چې دی نو سوال کړی غوندې ښکاري چې کنه دې کور کې سوال کړی ما. نو عرض به چې دا کو چې دا مشران دي د عمر په اعتبار سره دا د لږ وخت چې دی نو میلمانه دي، ډېر زر د لاړ به شي، اعلان به وشي د پلان کې مور وفات شوې، د پلان کې پلار. بیا هر څه ویلې کېږي، سړي ته کاکا هم ویلې کېږي، بابا هم ویلې کېږي، دادا هم ویلې کېږي، خو بچې اواز چې دی نو دا بیا ته راسي. نو ما عرض کو چې د دنیا لږه زندگی ده الله تبارک وتعالی را کړې ده، د دې بچو دپاره مور او پلار ډېر تکالیف چې دی نو دا برداشت کوي. تاسو سوچ وکړئ، فکر وکړئ، ډېره ښایسته بیبي وي، ښایسته نوجوان چې دی نو دا خاوند دی، خو د چې بچو نعمت نشته دی نو دې داسې پیکه پیکه وي، داسې خفه وي او پریشان وي. بیا کله په ډاکټرانو باندې ګرځي، کله په حکیمانو باندې ګرځي، کله په دمګرو باندې ګرځي، کله بزرګانو ته دعا درخواست کوي
چې تاسو دعا کوي چې الله تبارک وتعالى موږ له د بچو غونډه کې نعمت د بچو نعمت دارا کی الان کې مور ته پته را چې ما ته بچي ملاويږي زبد کم مرحلو نه چې دینو دا تیریږم او دا رنګ زما محترمو هغه ارش ته غاړه خو دی وي او چې مال الله تبارک وتعالى بچي راکی او بیا بچي ملاو شي زما محترمو بیا د بدرې کالا سلور کالا سونه په تکلیف سره داغه پرورش کوي او مور زما محترمو د بچی په خوشالو باندې خوشاله پلار د بچی په خوشالو باندې خوشاله پلار ټول ورځ مزدوریو کی دیاړیو کی زمیداریو کی ما خام ما جګر ستړی کور تراشي او چې خپل بچی په خندا باندې وویني هغه ټول تکاوت چې دنو دا ختم شي او کنه راشي کور ته او کور کو ورته چې ماشوم بیمار دی بیا پلار منډي وخی مور منډي وخی کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر کله یو هسپتال کله بل هسپتال او زما محترم په دې نازونو باندې بچي چې دینو دا ظلمي شي دنه د پلارم یو تمناوي د مورم چې دینو یو تمناوي چیر دا بچي ماشوم دی نن دې کمزور دی زمونږ سهاره اغسترا سواله بچي دینو دې ظلمي شي مونږ به کمزوري شو او دته به قوت او طاقت ملو شي بیا به دې زمونږ سهاره جوړيږي دغه بچي سحر تپوسو نکی ما خام تپوسو نکی چپلار تسنگے موری تسنگے داغی دن دن نزلکی یو گیلوی چه بچے مونگ سر سو اخو مونگا تال در رلم اس خو مونگ سر نور سشتا دینا نو تا سر دمنا ٹیمم نشتا دے چه تراش زمونگ لخال معلوم کی مونگا خستا پلی دو باندے چه دینو خوشحالی گو ستا پا کامیابو باندے خوشحالی گو چه کم بچی زمان محترم دا مور اولار دعاگانی اخلی دی چرم چې دینو دا نه خرابېږي الله تبارک وتعالى دیل د دنیا کامیابی ورګي دیل د آخرت کامیابی ورګي نور زما محترم الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو له چې دینو یو مقرر کړی دا دی خو مونږ له ارسرای کی او چې کله دیل د ورکول وخت راشي نو اکثر د خاور صادر واغوندي او همیشه د فار جدا شي او همیشه د فار لري لاړ شي زما عزت مندو الله تبارک وتعالى دا لږه زندگی را کړې دا ډېره قیمتي ده ما څنګه عرض کو چې مونږ او تاسو خپل زندگی د قرآن پاک د اصول مطابق چې دا جوړ کو چې څه الله واړي څه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم واړي رسمونو ته نه ګورو رواجونو ته نه ګورو دا لږه زندگی دا الله تبارک وتعالى را کړې دا ما سرم امانت ته دا تاسو سرم چې دینو دا امانت ته د دې باره کې به تپوس کېږي زما محترم نو چې نن هم څونه زندگی د الله تبارک وتعالى د دین عالی په تقاضو باندې ولګولا نو زما محترم دا به قیمتي شي الله تبارک وتعالى با د دې بدلی مونږ او تاسو لراګي او چې کومه په خپل تقاضو باندې لګو دا غي زما محترم حساب کتاب ورکو بیا زما استاد لپاره نمونه چې کوم دي هغه د نن زماني انسانان نري مونږ به دې ته نه ګورو بلکې مونږ به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ته ګورو مونږ به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو زندگی ته ګورو چې هغه څنګه زندگی تیر کړې ده هغه په کم فکر کې په کم غم کې خپل شپه خپل ورځ تیر کړې ده د نارینه او جذبې وي د زنانو سره جذبې وي زما محترمو د ټولو دا یو تمنا وا چې زمونږ مال دی ولګي جان دی ولګي په سړه به گزارو کو په سړه به گزارو کو خو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا د دنیا ګډ ګډ ته چې دینو دا اورشي زما محترمو هغه صرف بیانونه چې دینو دا نو کړي صرف زنده‌باد او مرده‌باد نو ویلي بلکې هغه سره عملی زندگی و زما محترمو یو انسان هر څومره زنده‌باد او مرده‌باد کې لګېدلې دي زما محترمو دا د زنده‌باد او مرده‌باد ناری دا همغه او تاسو رئیستري صحابه وسه کړیو هغه چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څنګه لیدلو هغه شانتي خپل زندگی جوړه کړې و د جناب نبی کریم علیه
الصلاۃ والسلام منز د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالى یادېدل د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورځ د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شپه هغه څنګه تیر شي وا د قرنګ هغه خپل ژوندۍ جوړه کړې وا او بیا زما محترمو چې د دین سونه تقاضی راغلی وي نن الله دې معفو کی مونږ ته د الله تبارک وتعالى د دین د زده کړې لپاره بچي ورکول چې نو دا ګران شوی دي اخو د ماشومان هم جذبې وي د مشرانو هم چې نو دا جذبې وي چې څه دی وشي هر څه دی ولګي خو د الله تبارک وتعالى دین دی په ټوله دنیا کې خور شي دا نن ما او تاسو سره کومې تقاضي لګېدلې دي دا د صحابو سره چې نو دا لګېدلې دي او زما محترم هغې څه کړي هغه خپل اخرت ته چې دینو دا کته چې زمونږ اخرت په کم کار باندې جوړیږي او زمونږ اخرت په کم خبره باندې جوړیږي د بچو پلارانو پښتو پلارانو کې زما محترم یتیمانانو غونټه زندگی تیرولا د بیبیانو خاوندانو پښتو خاوندانو کې د کندو غونټه زندگی تیرولا خدا فکر او دا غم لګېدلو چې د الله تبارک وتعالى دین چې دینو دا ژوندېش دا یو صحابی د تاریخ بخاری کې هغه خپل قصه په خپل را نقل کی او زه اکثر میاش کې پیرد ودا ګورم یقینو کې چکلم ز ګورم زما د سترګو اوخ کې دا نه ودرېږي بشیر رضی الله تعالی عنہ هغه خپل قصه په خپل را نقل کړي وای زه ورپورټ چې دینو دا ماشوم ما زما مور د مخکې نه وفات شوی وا زما د پرورش لپاره صرف چې دینو زما پلار په کور کې نه نیاشتا نه نکشتا نه ترشتا نه رورشتا نه مامیشتا نه چاچیشتا دی بس پلار او زوی چې دینو دا پاتې کېږي په کور کې او مور چې دینو دا وفات شوی دا وای داسې ماښام ته نږدې ټیم وای اعلان چې دینو دا وش پلار مې ناستې د قرآن پاک تلاوت کوي او وای ناڅاپه په ژړا شو وای چې په ژړا شو ما را منډې کړلې چې مې کته پلار مې جاړي وای ما د هغه خپې مبارکې ونیولې او ما عرض وکړه ما یبکیک یا ابي بابا ته ولې جاړې څه خبره ده وای ما ته چې بچې جاړم په دې باندې چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم منادي आवाज وکړو چې اے خلکو د الله تبارک وتعالى د مغفرت طرف تراشي د الله تبارک وتعالى د رحمت طرف تراشي د الله تبارک وتعالى د جنت طرف تراشي د الله تبارک وتعالى د ملمستیا طرف تراشي خو بچي زنه شپلې وې ما ته بابا ته ولې نشدلې وې ما ته بچي زلاړ شم تعالی بچ دین استاد مطابق روټه سوق درکې تا به شپې په نازونه باندې سوق ود کې وې زما شوم مخ سمجھدار ما وې ما ورته ارزو کې چې بابا دون خمو کرا غلی دا زما پروا مکوا زتلاړ شه د الله تبارک وتعالى په لار کې وې پلار مې ډیر زیات خوشاله شو او شپې نه په تیاری کې ولګید سوال چې کله زی روانيږي په خوان دي سور شو وې زم ځان سره په خوان کې نولم زه سوچ کوم چې دا سوچ په کړی چې رزم خدا الله تبارک وتعالى په لار کې دا بچې مې دي بل څه سهاره شته دیم نه ځان سره به لک په خوان دي کینم سزه پورې به بوزم بیا به را کوش کوم زبې خوشاله شي بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې زی په خو باندې کینولم او چې ما وکتل زما د بابا یو ډیر عجیب غونډه کې کیفیت ده ساعتا ينظر الى السماء وساعتا ينظر الى وجه چې لږ سات پر اسمان طرف ته وګوري او بیا زما مخ طرف ته وګوري کله مې په تندي باندې خپل کی کله مې په مخ باندې خپل کی او د سترګو نه اوخ کې روان دي خو ما ته پته نشته زما بابا ولې جاړي ما محترم دا هغه چا ته پته لګي چې د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په محبت کې خپل بیبي چې دینو دا فریدي خپل بچي فریدي خپل یاران دوستان چې دینو دا فریدي بیا پس مکه باندې چې دینو دا پراتی او دا رنګ زما محترم د یو کوڅه کې ودرېږي او د بل کوڅه کې ودرېږي د یو مینت کې د بل مینت کې چې اے خلکو راشي چې کوم ژوندۍ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي هغه زندگی خپل کو چې الله دنیا م خسته کی الله مخیرت م خسته کی دلته او بیا زما محترمو الله تبارک وتعالى خود بر نه ګوري چې زما بنده کوم جذبه سره چې دینو دا لګیا دي
دا واقعیا ما سو پیرې کتلی وه خو زما دومره په ما باندې نه وه کولاو شوې. یو پیره مونږ افغانستان ته تشکیلو، مونږ پېښور کې وو، هلته کې زمونږ ویزې نه لګېدې. بیا چې دی نو دلته ملګري سره میلاو شو، بیا ریاض یې ته ویلي وم چې راغي دغه رنګې پېښور کې دي. بیا زه هلته کې وم او ریاض راغی، اوسره دا حذیفه چې دی نو دا راغلی و. مونږ مرکز کې ناست وو، روټۍ م خوړله. د هغه وخت کې ورکوټی ماشوم نو داسې د شا نه راغی، را منډې کړه چې ولیدمه د سټ نه یې داسې لاس تاو کړل، کلک زور یې راکو. ما ورته لکه پرېږده حذیفه خوږ دې کړم د هغه خپل دغه کو چې یاره دا دونه ورځې ته کوم ځای کې وي چرته وي. بیا موږ ځان سره کېنو، بیا چې دی نو ملګرو سه څیزونه د خوراک ول راوړل، هغه یې دله ورکړله. بیا ګنټه دوه دې تېرې کړې او چې بیا کله راتله کم وخت کې نو ما ورته ویل چې هلکه حذیفه بابو به دې لاړ شي او ته چې دی نو موږ سره پاتې شه. نو د ما ته وی چې نه، وی زه خو به ځمه او وی ته به مونږ سره چې دی نو دا ځي. نو ما ورته ویل بچې زه خو د الله په لاره کې راغلی یم، ما ته 2-3 میاشتې پاتې دي، انشاءالله زه ته اوس لاړ شم او زه به ډېر زر راشم. اوس دی د هغه خپل ذهن مطابق د خپل سوچ مطابق دا ولګي چې څه خبره داسې وکړم چې دا پلار مونږ سره کور ته لاړ شي. نو د ما ته وی چې ته مونږ سره نه ځې نو بس بیا به زه مدرسې ته نه ځم. مې دی اوس دا وایي زړه کې چې که مدرسې دا دباو پې وکړمه نو کېدای شي دی مونږ سره لاړ شي. ما ورته زه بچې ته لاړ شه. مونږ به راشو چې کله دی تره په غېږ کې روچت کو نو د سترګو نه د اوښکې روانې وي او د ده په هغه کتو باندې یقینو که ټول جومات والو ملګرو چې دی نو دا چړل. دغه وخت کې ما ته د بشیر رضی الله تعالی عنه دا واقعه را یاده شوله چې زما بچی خو کور ته روان دی، په کور کې نیام شته، نیکم شته، ترونم شته، ماماګان هم شته، خو د بشیر رضی الله تعالی عنه خو هېڅوک هم چې دی نو دا نشته دی. نو ده په دغه وخت کې څه کیفیت پلار د الله تبارک وتعالی وایي چې کله لږ مخکې لاړو نو پلار مې एकदम ودرېده، وی ما ته چې بچی کوشه او زه کور ته لاړ شم. سوچ به ورته راغلی چې ماشوم بچی دی هسې نه لرې بوځم چې ته د کور لاره ته خطا نشي. وی ما ودی چې بابا کور ته خو ځم انتظرک ابي بابا کور کې به ستا انتظار کوم. ای بابا زه ځان ته رانږدې کړم، په دواړه مخې یې ښکل کړم. اوس دا پته نشته، پلار ته هم پته نشته، بچي ته هم دا پته نشته دی چې بیا په زندګۍ کې کینې نه میلاوېږي. پلار خو د الله په لاره کې لاړ، هلته کې ورته شهادت میلاو شو، بچي ته خو پته نه لګي. دی وایي زه کور ته واپس راتلم څو پورې چې ما شاته کتلي، زما بابا مخکې نه کتل، شاته به ما ته کتل. او بیا چې کله هغه مې د سترګو پناه شو ماښام واپس کور ته رالم او روټۍ ته کېناستم او نوړی مې خوله کې واچوله، دلته ونښته. پلار راته یادېږي نوړی ښکته چې دی نو دا نه شي. او بل سوچ سړیو کې تسلی والا هم څوک نشته که نه چې مور یې ځان ته رانږدې یا رور یې رانږدې کړي یا خور یې رانږدې کړي چې بچې ژاړم خیر بابا به راشي. اوس په دې بچي باندې به دا ځان له وخت څنګه تېرېږي؟ وایي نوړی دلته نه تېرېږي نه. او چې کله د شپې بیا څملاستمه اوده کېدو دپاره وایي خوب به نه راته او چې سترګې به مې پټې شوې بابا به راغی، ما به یې د غاړې نه لاس تاو کړو، سترګې به وغړېدې، بابا به نه. اوس دا ورځې شپې څنګه تېرې شوې دا خو دغه بچي ته پته ده، الله ته پته ده. پلار خو هلته شهید شوی دی، بچي ته پته نشته دی. ورځې تېرې شولې، وایي اعلان چې دی نو دا وشو چې لښکر واپس را روان دی. وی بچو منډې والې ماشومان، وی زه ماشوم یم خو سمجدار یم، ما زر چې نو دا ولامبل پاکې کپړې مې واغوستې، دا مې سوچ دی چې هسې نه پلار مې په خیرنو جامو کې وویني او چې ته دا ونه وایي چې کنې زه نه وم نو دی داسې خیرن پیرن ګرځېدم. وی ما پاکې جامې واغوستې، منډې مې کړلې او اوس به څونه دنده تمناګانې زړه کې به سوچ کوي زما پلار وراشي، ما ته به آواز وکړي، زه به ورمنډه کړم، ما به غېږ کې اوچت کړي، زه به یې سټ نه لاس تاو کړم، ما به دواړه مخه باندې ښکل کړي، لاړم په یو ډېری باندې کېناستم، وایي انتظار کوم. ټول لښکر تېر شو، جناب نبي کریم علیه صلات وسلام تشریف راوړم، خو زما پلار په نظر باندې رانغی. علما فرمایي دغه وخت کې ویرېدم او ورپېدم. فرمای زه راپاڅېدم او رامنډې مې کړلې او د جناب نبي کریم علیه صلات وسلام
مخې ته چې دی نو دا ودرېدم ما عرضک یا رسول الله ماذا فعل لی ابي یا رسول الله زما پلار چرته دی وی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داسې مخ مبارک واړو وی زه دغه طرف رالم ما عرضک یا رسول الله زما پلار نشته دی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې مخ مبارک واړو وی چې ما وکتل د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سترګو مبارکونه اوښکې روانې دي وی ما د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لمن مبارک ونیوله او ما چغې کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو نه پلار پاتې شو او نه مې چې دی نو مور پاتې شو یا رسول الله زما پلار شهید شو که نه وی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زه په غېږه مبارکه کې اوچت کړم او ما ته وفرمیل چې آو بشیره بچې ستا پلار شهید شو ما چې دی نو په خپله په جنازه وکړله ما په خپله دفن کړ وی زه داسې روان شوم د یوې ونې لاندې کېناستم او مې چې ای د کائناتو خالقه لما خلقتني زه د څه له پیدا کولم مور دې رانه مخکې اغېستې وه یو د پلار سهاره مې وه دا دې م رانه واغېسته ستا په دې دونه لویه دنیا کې به زه څه کوم وایي زما د شانه په اوږه باندې چا لاس کېښود چې ما وکتل د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما ته وفرمیل بشیره بچې په دې باندې خوشحاله نه چې د الله نبی دی پلار شي د الله نبی بیبي مور بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها هغه د مور شي فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور شي حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د رونه شي و ما عرضو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز نور سوالم زما کار خو چې دینو دا جوړ شو فرمای جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زپوګه مبارک باندې کینولم د مدینه په کوڅو کې را روان دی ما بچ نور ماشومان ته قتل ما به اخیل आवाज ورکو چې اے ما ته وګوره ستاسو مور او پلار دی مال الله څنګه خسته پلار راک څنګه خمور راکړه خور راکړه رونه راکړل فرمای تقریبا د اتل سکال عمر پوری زه خو د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې شوم خدا خبره ما اوسم جړی چې زما په پلار باندې د تور گزارونه چې دینو دا شوي او سای په خطو باندې وي نو زما یاد خو به تراغلی او زه خو به ترا یاد شم او څه به ویل چې الله دغه یو بچی دې را کړو مور دې مخکې اغېستې وه زی سهارا زم لاړم د دنیا نه دغه بچی زما ستا په حواله باندې زما محترمو د ځمکې او اسمان داسې قربانۍ چې دي نو دا لیدلې دي داسې خلکو چې دي نو قربانۍ ورکړي دي خو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې د دنیا ګډ ګډ ته رسول ده دلته کې ما دا واقعیا بیان کړل د نری کول کې زمونږ تشکیلو الته کې د جمعې بیان مال راکم بیا یو مرګري چې دین راغی هغه ډیر جذباتي تقریر وکم او خلکو ته چې دی مولوی صاحب دا واقعیاګانې بیان کړلې خدا واقعیاګانې ټولې د جهاد دي ما او تیرور ما کله انکار کړی دی زه خدا نه یم او زه خدا دا خبره کوم چې زه د دعوت ورکوم چې بای تاسو د الله تبارک وتعالى په لار کې لاړ شئ دا خودی د پاره خلق تیارول دي نن خلق مز نه کوي خلق د روزي نه خبره د قران پاک د تلاوت نه چې نه خبره د پلار د حقوق نه خبره د مور او د حقوق نه چې نه خبره رور د رور سره په جنگ دی زوی د پلار سره په جنگ دی پلار د زوی سره په جنگ دی گاونډي د گاونډي نه تنگ دی زه خدا وایم چې دغه مرتبه ته الله تبارک وتعالى د نن زماني مسلمان چې دینو دا ورسی او دا به کله راشي زما محترمو چې درجه په درجه باندې بر را روان دی یو انسان موز نه کوي یو انسان روزه نه نیسي یو انسان زکات نه ورکوي یو انسان عشر نه ورکوي هغه خپل سر څنګه ورکوي زما محترم سر خو به الله ورکوي چې کله الله او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د هر چا نه مخکې کې د الله محبت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم محبت د الله تبارک وتعالى د دین عظمت دا په زړه کې وي زما محترمو بیا به انسان زګین د انسان د په منځ کې مزه راځي د قران پاک په تلاوت کې به مزه راځي د زکات ورکې دا به د الله حکم غني د حج د پار روان دي د عمرې د پار روان دي بیا به یو خوند یو مذهبي شکل په زړه کې عشق نشته په زړه کې محبت نشته زما محترمو نو دا مسلمان با څنګه مسلمان وي د به څنګه خپل سر چې نو دا قربان کې زما محترمو دغه درجه ته رسید
ګرځېدل دي چې انسان خپل زندگی د الله د حکم مطابق او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو مطابق جوړ کړي او بیا په دې باندې چلیږي او اخیری مرګ الله تبارک وتعالى د شهادت ورګي دا به سمنه خسته مرګ وي دا به سمنه خسته زندگی وي زما محترمو نورونو د دعوت تبلیغ په نوم باندې چې دا کم مهنت کیږي دا صرف شپږ نمبر نه دي چې کله شپږ نمبر دې یاد کړو خبره ختم شوله په دې کې ټوله زندگی پر تر دغه شپږ نمبر والو زما محترمو سیده ساده خلق چې دینو سو د الله تبارک وتعالى دین طرف ته خلق را بلل الله تبارک وتعالى په ټوله دنیا کې زما محترمو ګرځي الله تبارک وتعالى زو ګرځولم واتلس ملکونو سفر ما اوکل ما ملکونه چې دینو دا اوکتل زما محترمو خو الته کې سشته ده الته کې دا مونږ چې کوم جګړو کې لګېدلیو دا جګړې نشته چې دا پنځپیرې دي دا بریلې دي دا دیوبندې دي دا اهل حدیث دي دا تبلیغی دي دا جګړې الته کې نشته زما محترمو الته کې فقہی په یو مسلک باندې یا به شافعی مسلکی وي یا به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د په مسلک باندې چلیږي یا به د امام حنبل سے په مسلک باندې چلیږي دا جګړې هغه نه کی خدای د جماعتونو د هغه خلکو ډک دي زما محترمو چې کوم مسلمانان دي هغه چې دینو صحیح مسلمانان دي دا موږ او تاسو په نور خبرو باندې لاړو اصل مقصد چې دینو دا زمونږ نه پاتې شو زما محترمو نو ما عرض دا کو چې دا خلک دي هغه تبلیغ والے پیژني مولانا الیاس رحمت الله علیه پیژني حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه پیژني چې دا خلک راغلي دي په موږ باندې چې دلته کې مهنت کړې دي د دې د برکت الله تبارک وتعالى زمونږ جماعتونه چې دینو دا آباد کړل او دا عرض کوم زما محترمو دانن چې زدل تناس دما او زه تبلیغ خبرونو کوم ما ته ډیر لوی ظلم ښکار ډیر لوی زیاتې چې دینو دا ښکاری کچره دا تبلیغیان نه وي زب په کومه تیار کې چې دا پروت زه یو رسکور ته راتلم دا اخیری خبره رسکوم بس تاسو تیم قیمتي زکور ته رالم بهر نه راتلم منکر اس زنانه چې دینو دا راغلی وي هغه سره زما مور ناشته وا خبرې کولې او چې ما څنګه د کور په دروازه باندې قدم را دن نکو نو زما مور جړل او هغه زنانو ته وی کچره په کوم ورځ باندې مال دا خبر څوک راوړي چې اجازه چا وشته دي یا چرته گاډي والے دي او مړ دي نو په ما به دا ورځ د اختر وي یا ما دروازه کو مخکې زل اندلم التکه ز او درېدم او ما سوچ کو چې یا ته تم نه بیکار شوي چې تا مورستا د مرګ دعاګانې غواړي زه د هغه ځای نه را واپس شوم داسې تماکو غاړې ته راغلم کېناستم یو سیګرټ مې ډک کاغې مې وڅکو بل مې ډک کاغې مې وڅکو هغه وخت سره چې دی نو ذهن لږ بدل لاړم بیا مې چې خدایا ناس دې موږ د تماکو په پوله باندې چې الله زه خو نه پوهېږم ربه ته خو پوهېږې که تا زه څه لپاره پیدا کړم ما ته خو پته نشته دی ما خو رباپونه ولیدل ما خو ستارونه ولیدل ما خو چرګان ولیدل ما خو چرسونه بمبونه ولیدل الله زه خو تا نه پېژنم ما ته څه پته زه څه وکړم بعضې وخت د قبولیت الله تبارک وتعالی دعا قبوله کړي په هغه کال باندې الله پاک زر څلور میاشتو لپاره قبول کړم دا سیده ساده تبلیغیان الله پاک زما دپاره ذریعه وګرځول ما څلور میاشتې تېرې کړلې بیا ما ته پته ولګي چې اوهو بھائی د زندګۍ څه مقصد و الله تبارک وتعالی څه غوښتل مونږ څه کول الله سکون په کوم ځای کې ایښودی دی مونږ کوم ځای کې سکون لټو بیا الله تبارک وتعالی زندګي بدله کړله بیا څه واپس څلور میاشتې کور ته چې ولګي د څلور میاشتې پس کور ته رالم او زمونږ کور جومات ته مخامخ و مور مې خبر شوی وه چې دی خو بیا راغی او بیا به هغه شانتې چلي څنګه مخکې په وړه وړه خبره باندې جګړې وال ټکول زه د جومات په ور کې ولاړم ما ګیرم په مخ باندې راغلی وه ما ټوپیم په سر باندې ایښودې وه هلته دروازه کې مور چې ولیدم د هغه ځینه په ژړا شوله چې هلک خو بدل شوی دی اوس چې کله کله بیبي سره ناست یم بیبي ته دا خبره را یادوم چې بیبي تا خو یو دعا یو خبره کړې وه که نه که چېرې دې مړي په کوم ورځ باندې نو هغه زما د اختر ورځ وي نو بیبي چې زه مړ شم په تا خو به اختر وي که نه تو په چړا شي وی نه بچې مړه دې ستا دشمنان شي هغه وخت کې خو ته بل شانتې وې تا مونږ خفه کړي اوس خو ستا زندګي بدله شوله الله دې تعالی اوږد عمر درکړي
او زما محترمو صرف داس یو زنا څومره بچي داسې دي څو نرونه داسې دي پته ورته نشته دی چې الله به کوم ځای میلاویږي څنګه به میلاویږي د الله سره به څنګه تعلق جوړیږي نو موږ وکتل زما محترمو په لکونو نه په کروڑونه خلک چې الله تبارک وتعالی د هغې زندګۍ بدلې کړلې هغې اوس دې ته تیار دي چې خپل مال به م لګو جان به م لګو او الله تبارک وتعالی به راضي کوو الله تبارک وتعالی به خوشحالو او د هغې زندګي الله تبارک وتعالی د خلکو د پاره پرای راس باندې دراتلو ذریعہ چې دینو دا ګرځي او موږ او تاسو خو واقف یو د دې مهنت سره چې د دعوت تبلیغ په ذریعہ باندې الله تبارک وتعالی سم نکارو کو چې څوک هم تلی زما محترم دای نه دی ویلي چې کني الله مکه بد کار مو کو خو د دې خبره افسوس کوي چې کاش لګ مخ کې راغلی وي نو ډیر کار بم کړی وي نو زما محترم موږ او تاسو د الله تبارک وتعالی بندگان یو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو او الله تبارک وتعالی یو مقصد د فار لګلو دنیا ته هغه سدي د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د دنیا ګډ ګډ ته رسول دي دا زمونږ او تاسو مقصد دی د دین علاوه نور ضرورتونه دي چې دې مقصد باندې راشو نو الله تبارک وتعالی به ضرورتونه پوره کوي او څنګه دې لپاره ټول تیار یو که خیری کنه جی کم کم مرګري تیار دي لګلا سوچت کېږي خپل ژوندۍ به لګو که خیری کنه او چې د کوم مرګرو سلور میاشتې نه لګېدلي نو دې به سلور میاشتې د الله په لاره کې لګو که خیری کنه جی کم کم مرګري به لګي ان شاء الله لګلا سوچت کې که خیری او چې د کوم مرګرو لګېدلي دي نو هغې څوک د ملکونو دپاره ارادې وکړو چې انشاءالله تعالی په ټوله دنیا کې به د الله تبارک وتعالی د دین محنت کوو دا لږه زندګي ده دا په دې محنت باندې تېره شي انشاءالله تعالی د مرګ نه پس به بیا همیشه لپاره خوشحالي وي همیشه لپاره به کامیابي وي او دا د انسان دی کمزوري دی څونه پورې کمې بیشي شوي وي رواجونو تم چې دی نو دا کتلي وي رسمونو تم کتلي وي د الله حکم هم پرېښودی وي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې هم پرېښودي وي هغې باندې استغفار وکړو د نن یو عزم وکړو چې د سنتو خلاف یو عمل هم چې دی نو دا نه کوو خپل الله به راضي کوو الله به خوشحالو چې کله موږ او تاسو په تېر شي باندې استغفار وکړو او مخکې د الله نه وغواړو نو الله به دغه زندګي چې دی نو دا راکړي او دغه رنګې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بشارت ورکوي التایب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه کوونکی داسې دی چې گویا د اړو ګناه کړی نه وي نو تېر شي به راته الله تبارک وتعالی معاف کړي او مخکې لپاره به هغه زندګي را نصیب کړي چې الله پرې راضي کېږي او الله پرې خوشحالېږي او څنګه دی بچو د الله تبارک وتعالی د کلام پاک ختمونه وکړو زما محترمو دغه رنګې بیا د دې چې کوم علوم دي د دین د هغې د زده کړې لپاره دا بچي فارغ کو یقین وکړئ د دې د برکته به الله تبارک وتعالی زمونږ دنیا هم چې دی نو د آخرت خو به ښایسته کېږي ښایسته کېږي الله به دنیا هم ښایسته کړي الله به دا تنګۍ هم ختمې کړي الله به دا پریشانۍ هم ختمې کړي دا دشمنۍ طرفګنۍ چې کومې دي زما محترمو دا به الله تبارک وتعالی په دوستو باندې بدلې کړي او چې موږ او تاسو ورته نیت وکړو چې څونه هلکان دي هلکان الله را کړي دي نو په دې کې خو کم از کم یو خو چې دی نو دا پکې عالم جوړ کوم او جنکۍ خو چې څونه دي الحمدلله کلي په کلي د جنکو مدرسې کولاو شوي نو دې راتلونکو فتنو نه غزان بچول غواړو نو چې دا خو ټولې په مدرسو کې داخل که دې څه کار نشته دی دا په مدرسو کې داخل شي دا به بهترینې بیبیانې جوړې شي بهترینې میندې به جوړې شي خویندې به جوړې شي دې به بیا د خپلو کشرانو بچو تربیت کوي او هغې چې څونه نیکي کوي هغې به زمونږ د استاسو مې حصه وي نو څنګه دې دپاره هم تیار یو که خیر یې که نه الله دې ټولو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین څنګه ختم دا مولوي صاحب راغلی مولوي صاحب ورته ختم وکړي تاسو وکړئ چې ختم زه نه کوم چې تاسو ختم السلام علیکم صحیح ده او تاسو صورتونه مې دغه مو کوي السلام علیکم السلام علیکم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليكم نورا مبينا مولانا جسد درخت خبرته او زمادو شاید موقع نور
مناسب نه وي. همدا خبرې به ترتیب زموږ لپاره، خو بیا هم د دې ملګرو د اصرار د وجې نه یو دوه مختصر خبرې. ډېره بهترین مجلس دی چې د الله عز وجل کتاب قرآن عظیم الشان د سر ته رسېدلی دی او د ډېر زیات د خوشحالۍ خبرې په دې باندې د ایمان والو لپاره ډېره خوشحالي پکار ده. قرآن کې الله سبحانه وتعالی موږ ته امر کوي، ای مؤمنانو